19 جنوري دا د پیر ورځ دا حیدر مومند هسپتال پیښور ښار کې موجود یو. نننی پیغام خاص کر د هغه نارینه ورونو دپاره دی کوم چې د اولاد غونته کې د عظیم نعمت نه صرف په یو خبره باندې محروم دي او هغې ته ویلی کېږي زخم. یعنی کله هم چې هغې کوم سیمن ټیسټ وکړي نو که د هغې څومره هم اکټیو سپرم راځي خو لاندې ورته دا ویلی کېږي چې رستا کوم زخم دی هغه به انتها ډېر زیات دی، هغه چې دی نو لوډډ را روان دی. د هغې دپاره نن صرف یو بهترین میډیسن خودل غواړم، هغه څوک چې هغه بار بار د دغه یو مسلې په وجه باندې د هغې کوم سپرم دي کوم اکټیو سپرم دي هغه بار بار راکمیږي راغورځېږي. دا دوایي دا میډیسن به تر ننه پورې چا تاسو ته نه وي ښودلي. زه په دې وجه تاسو ته ښودل غواړم چې تاسو دا یو ډېر معمولي غونته کې مسله تاسو له روزانه روزمره تاسو له دغه کوم سپرم دي کوم اکټیو سپرم دي هغه دله راغورځوي او تاسو لګیا کله یو ډاکټر له منډه کله بل ډاکټر له منډه دغه مسله خو مو اواره نه شول خو معدې د لغر کو پر کړل نو هغې دپاره یو ډېر بهترین میډیسن چې ډېر ارزان هم دی. زه بار بار اکثر دا وایم کوم میډیسن چې زه ښیم نو دا زما میډیسن نه دي، دا د هومیوپیتي میډیسن دي. دا میډیسن یوازې ما سره نه ملاویږي، خپله علاقه کې هومیوپیتک سټور ګورئ هغه ته ورځئ ډېر په ارزان نرخ باندې برته دا ملاویږي. صرف دغه یو مهرباني کوئ چې دې نه دا توقع مه ساتئ چې بېګا مې استعمال کو سبا مې بچي ونشو دا نه، بلکې تاسو کوشش دا کوئ چې دغه لږ پراپر استعمالوئ انشاءالله ستاسو مسله به اوارېږي. هغه نارینه چې هغه دا وایي زما کم اکټو سپرم دي یعنی اولیګوسپرمیا دا مطلب جراثیم کم را روان دي، زه د ایزوسپرمیا یعنی د زیرو جراثیم خبره نه کوم، زه د هغه نارینه خبره کوم چې د هغه کم جراثیم دي کم اکټو سپرم دي هغه بالکل ټیک دي خو ورځ په ورځ راغورځېږي، کله هم چې ټیسټ کوي نو راغورځېږي، کله خیږي کله کوزېږي، په یو ځای باندې نه ودرېږي. د هغې دپاره د هومیوپیتي یو ډېر بهترین میډیسن دی او د دې ډېره لوی فایدې دي، یوازې د دغه زخم دپاره نه بلکې نورې هم د نارینو دپاره ډېرې اعلی فایدې لري. هغه بهترین میډیسن کوم چې په هومیوپیتي کې مونږ اکثر بیمار ته ورکړی دی هغې نه بعد د هغې پریګننسي هم شوې ده او هغه مونږ خاص کر د دغه زخم دپاره ورکړی وي. هغه میډیسن یو ډېر سمپل میډیسن دی، مرکسال ورته ویلی کېږي. په 30 طاقت کې به واخلئ، سحر غرمه ماښام 3 ټیمه دا استعمالولی. زه بار بار دا ویم چې دا ضروري نه ده چې تاسو به هم د دې سره ټیکېږي، خو دا ضروري ده چې د چا زخم دی هغه به دې سره خامخا ټیکېږي. مرکسال په 30 طاقت کې به واخلئ، سحر غرمه ماښام 3 ټیمه په نهر باندې استعمالولی. طریقه کار یې دا دی چې همدغه مرکسال مو چې کله مو واغوستل ډایرکټ په ژبه باندې 15 قطرې کولی، سحر کې د ناشتې نه نیمه ګنټه وړاندې، غرمه کې د روټۍ نه نیمه ګنټه وړاندې، ماښام کې د روټۍ نه نیمه ګنټه وړاندې. که چېرې څوک دا وایي زما غرمه کې اوزګار نه یم 2 ټیمه د استعمالوي، که چېرې څوک وایي بیخي اوزګار نه یم یو ټیم د استعمالوي، بیا به هم چې دی نو انشاءالله مسله واریږي. هغه نارینه چې هغه دا وایي ټیسټ چې کله مو کومه سپرم کله لاندې کله باندې خو تر ننه پورې اولاد غونته کې د عظیم نعمت نه محروم یم، دا د هغې دپاره ډېر اعلی میډیسن دی. مرکسال 30 طاقت کې به والی سکرین باندې ورته نوم ښکاري او پراپر استعمال کې انشاءالله وګورئ نیکسټ منت کې به د خیره سره پریګننسي شوي وي.